زما د قام مشرانو، زما د قام سپینګیرو، زما پښتنو وروڼو، پښتنو زلمو، ځوانانو او زما پښتنو میندو خویندو، زه نن تاسو ټولو ته یو خواست او یو درخواست کول غواړم او زما هغه خواست تاسو ته د را روان انتخاباتو په حواله دی. زه تاسو نه ستاسو مرسته غواړم، خو د دې دپاره نه چې MNA MPA سیټونه وګټم یا اقتدار ته لاړ شم یا حکومت ته لاړ شم. زه ستاسو مرسته د ذات دپاره نه غواړم، زه ستاسو مرسته د خپل خاورې د خپل وطن دپاره غواړم. زه ستاسو د مرستې طلبګار یم په د خپله خاوره د امن د قیام دپاره. زه ستاسو د مرستې طلبګار یم د پښتونخوا په وسایلو باندې د پښتنو د اختیار دپاره. زه ستاسو د مرستې طلبګار یم د پښتنو بچو د تعلیم دپاره او د یو روښانه مستقبل دپاره. زه ستاسو د مرستې طلبګار یم چې پښتانه او د پښتونخوا صوبه د ترقۍ او د آبادۍ او د ودانۍ په لار روانه کړو. زه ټولو ته دا اپیل کوم چې د پښتنو د یووالي دپاره او د پښتنو د بیدارۍ دپاره موږ خپلې ذمهوارۍ سرته ورسو. را روان الیکشن، دا الیکشن زموږ دپاره یو عام الیکشن نه دی، د نورو خلکو دپاره به دا الیکشن حکومت ته راتلو یو لار یو ذریعه وي. زما دپاره د سرې جنډۍ دپاره دا الیکشن د پښتنو او د پښتنې د خاورې زموږ د بقا، د سلامتیا او د روښانه مستقبل یو موقع ده چې موږ د خپل را روان مستقبل دپاره صحیح فیصلې وکړو او په صحیح لار باندې روان شو. زه یو ځل بیا ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او دا امید کوم چې تاسو به ضرور په عوامي نیشنل پارټۍ اعتماد کوئ او ضرور به انشاءالله په را روان الیکشن کې تاسو د لاټین په نښه باندې خپل مهر لګوئ. ډېره مهرباني.